الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه خو مخکې قدرمن ښاغلي انور صاحب ته په دې ښکلي روزګار ځای باندې مبارکباد وایم او دعا کوم چې رب ذوالجلال دې د انور صاحب په دې دوکان کې برکت واچوي او دا د بچو د روښانه سباون ذریعه وګرځوي. قدرمنو تاسو ته یاد دی چې دا وخت موږ په تحصیل چې کړی چې نه کوي او دلته کې انور صاحب کوم چې مخامخ تاسو اینه دا د روزګار دپاره زیږی کوله کو هغې دپاره خو موږ دعا هم وکړه او ستاسو نه هم غوښتنه کوو چې د دوی دپاره دعای خیر وغواړئ او قام له دا پیغام ورکو لکه څنګه چې د روزګار ځای کوله کړو قدرمنو نو دغه شان کله چې قام او هیواد ترقي کوي نو هغه په روزګار سره په تجارت سره کوي. زمونږ بدنصیبي دا ده چې مونږ اکثر کله کم شتمن خلک چې دی سرمایداره خلک چې دی هغه خپلې پیسې راواخلي او اکثر یې داسې یو غټ روزګار والا له ورکړي او هغه څه موده بعد څه موده هغه د پیسو نه هغه له هغه انکم ورکړي او بیا هغه پیسې هغه په کروړو روپۍ ویسي. دا که یو طرف ته سود دی حرام دی نو بل طرف ته دا د قام زیان دی د قام د پیسو زیان دی. دا یو نوی پیغام دی چې انور صاحب د سعودي عرب نه راغی دلته کې پاتې شو د روزګار دپاره د حلال روزګار دپاره خپل ځای کولا کو. نو که چېرې موږ دغه شان څونه شتمن خلک دی او هغو هم د خپل وس مطابق د روزګار دپاره په خپلو پیسو باندې ځای کولاو کړي او د ځان سره نور انسان مسلمانان چې کوم دي د خپل ګیر چاپېره ماحول خلک په روزګار کې نو یقینا چې د عمل په طریقو کې او د قام په مخونو باندې به سوکالۍ خوري شي. ستاسو د دې روزګار په حواله باندې د انور صاحب ته مبارکي ورکوم او الله دې وکړي چې دا روزګار چې د پاره ده چې کوم د بچو د رزق دپاره د حلال رزق د ګټلو لپاره کم هڅه کړې ده کم کوشش کړی دی کوشش کړی دی الله دې وکړي چې دا د دپاره د ګټې او د عزت یو ذریعه وګرځي. او وایي چې زه د زورورو ښار کې تنګ شوم دریاب صاحب زه د زورورو ښار کې تنګ شوم د بختورو ښار کې تنګ شوم زړه په یو رپ رانویستلی دی زم د جادوګرو ښار کې تنګ شوم دلته د پیمخو لارې ګڼې دي نن د ملغلرو ښار کې تنګ شوم او نه شمه په بره څنګه تلی شمه نه شمه په بره څنګه تلی شمه یاره د کوترو ښار کې تنګ شوم او موږ نه بلها مینه هیره شوې ده موږ نه بلها مینه هیره شوې ده نه که نه د زغرو ښار کې تنګ شوم او خپلو کرخه نه لري ورغوی ستا خپلو کرخه نه لري ورغوی ستا جاړم د پالګرو ښار کې تنګ شوم او څنګه د بیلاد خبره نه کوم او د جوارګرو ښار کې تنګ شوم سره به د اخون جنازه بیا راوړي سم د ستمګرو ښار کې تنګ شوم ډېره مهرباني. او یو شعر ورته د دریاب صاحب ډالۍ کوم او یو قطعه ورته خپله ډالۍ کوم چې دریابه موږ هرکلی او هم ستاینه کوو دریابه موږ هرکلی او هم ستاینه کوو مخې تږدي چې څوک د چا د محبت ګلونه او زما قطعه ده وایي چې د ګلونو ګردنۍ یې را په غاړه کړلې چې د ګلونو ګردنۍ یې را په غاړه کړلې موږ په سپرلي کې پیرزونې د مالیار پیژنو او بېدروال صاحب وایي رحمته مونږ محبت کړی د زړه د خلاصه رحمته مونږ محبت کړی د زړه د خلاصه رحمته مونږ اغیار پیژنو یاران پیژنو. مننه جي. چې زما په فن او په هنر باندې دی اور ولګي زما په فن او په هنر باندې دی اور ولګي چې پکې فکر د خپل قام او د ولس ونه کم په دې چې نه کې د انسان وینه راځي باخره مون د قضا شي خو په دې اوبو او دس نه کوم. وایي د دې دنیا ښکلا پانی د سر په مخ وګوه د دې دنیا ښکلا پانی د سر په مخ وګوه پاتې د هر چا ارمانی د سر په مخ خوګوه ښایسته ځوانان د دې دنیا نه ارماني تلي دي او موږ ته یې پاتې نشاني د سر په مخ وګوه په اسمانونو کې د رزق فیصلې کېږي خیر که په موږ منګایي د سر په مخ وګوه او په اسمانونو کې د رزق فیصلې کېږي په موږ جوړه منګایي د سر په مخ وګوه نه څوک د لوږې نه مړ شوی دی او نه مري د لوږې نه څوک د لوږې نه مړ شوی دی نه مري د لوږې روغې ګټي سر ته پرته د لیوني د سر په مخ وګوه خو زه د وخت د حکمران نه یو ګیله لرمه د هر چا ډېره غریبي د سر په مخ وګوه او سعید واړه شاعران ګورې د قام سترګې دي خو خبره ټوله د زړګي د سر په مخ وګوه
خپلو ټولو راغلو میلمنو په کومه کې چې زمونږ دریاب صاحب دلې راغلي دي، اخون صاحب دلې دي، رحمت صاحب دلې، زمونږ مشر لراجي صاحب او مسرور صاحب دلې، عمر محمد صاحب دلې، بلکې د غونچې ټول ملګري، د پاک درمان پلاهي تنظیم ملګري، زمونږ د مدین د کیمرې شاته ریاض صاحب او بصیر الحق جروال صاحب او ضیاء الله صاحب، ټولو مننه کوم د خپلو مشرانو وروڼو کشرانو وروڼو چې زما سره یې تعاون وکړو، د خپل تره چې زه نن په دې ځای باندې ودرولم. نو د ټولو د راغلو میلمنو زیاته مننه، خپل قیمتي وخت یې موږ له راکړو. د ټولو نه اول د علاقې د خلکو د تعاون چې دوی زموږ سره تعاون وکړو د هغې هم مننه کوو. بیا د راغلو کلیوالو ټولو د اعتماد چې کوم موږ باندې اعتماد وکړو، موږ په دې ځای باندې موږ له یو موقع راکړه. تجارت چې دی دا د نبي علیه الصلاة والسلام پیشه ده او په دې کې څوک خرابېږي نه، خو چې څوک کوشش کوي نو زه وایم چې یاره انشاءالله موږ مطمئن یو چې موږ به الله تعالی نه خرابوي او موږ به خلکو له عوام له فایده ورکوو انشاءالله.